دا نوم مې لیکلی دی د زړه په سر ځکه نه یریږم او زه په سر او لمر یمه د شپو څادر شلولی شم لمر یمه د شپو څادر شلولی شم بیا به راښکاره شمه د غره په سر او تاج د اتلتوب دی د شاهین میراث تاج د اتلتوب دی د شاهین میراث دا خو یو توهین دی د کارغه په سر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى تابعيهم ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب العزت هر یو سیز لرا مناسب خلقت او پیدائش ورکون کے دے او اللہ رب العزت پدے کائنات کی د خپل شان مطابق او د استعداد مطابق انتخاب کون کے دے او د دواړو کارونو بارک اللہ فرمایلی دی ما کان لهم الخيره په پیدا کولو کې او په انتخاب کولو کې د هیڅ مخلوق هیڅ اختیار نشته ده الله رب العزت انسان حیوان نباتات ونی او بوټي هر یو له داغه مطابق خلقت ورکړه ده ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه دا هر یو داغه مناسب جوړښت او دا هر یو داغه مناسب استعداد دی الله رب العزت انسان یو مناسب کار له پیدا کړو چې هغه خلافت انی جاعل فی الارض خلیفہ چې په انسانانو باندې او په ځمکه باندې دا الله رب العزت حکمونه نافذ کی او دا الله رب العزت قانون نافذ کی د دې لپاره الله رب العزت انسان پیدا کړو الله تعالی اغلرا مناسب استعداد ور کړو بیا غلا او دغه شانت نور سيزونو لا مناسب غذا ورکون کے اللہ رب العزت تے اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء رب العالمین دے رب کل شیء دے و دا ہر یو چیز مناسب تربیت کون کے اللہ رب العزت تے دے انسان مناسب تربیت اغلا غذا ورکون کے اللہ دے حیوانات لا مناسب غذا ورکون کے اللہ دے نباتات لا ونو بوټو لا مناسب غذا ورکون کے اللہ دے هر یو لا مناسب غذا ورکی او هغه خپل کمال ته او تربیت ته رسي
د انسان یو خپل کمال لی، د حیوانات خپل کمال لی، د ونو د بوټو خپل کمال لی، د معادن خپل کمال لی، د ارچا مناسب کمال لی. د رب معنی موږ د استادانو نه یاد کړی دا چې تبلیغ الشیء الی کماله شیئا فشیئا، دمه په دمه کمال تا یو سیز رسول داغه مناسب کمال چوي، الی کماله چې داغه مناسب کمال وی هغه ته رسون کې. انسان په دې کائنات کې د هیرو حیثیت لري، اغلا مناسب کمال ته رسون کې الله رب العزت ته. د انسان مناسب کمال په دې ځمکه باندې څه دی؟ هغه د التشبه بالملکوت والتطلع الى الجبروت. انسان په ځمکه باندې داسې وخت تیر کی لکه د فرشتو غونته التشبه بالملکوت، او په دې ځمکه فرش باندې دی ناست وي خو د تذکرې په عرش باندې وشي التطلع الى الجبروت، چې دی ناست په فرش دی او د تذکرې په عرش باندې کیږي. دا د انسان د نوع کمال لی. د دې نه علاوه نور کمالونه چې انسان ځان له منتخب کی، یا د مال او د دولت کمال، یا د خواهشات او د شهوات کمال، یا د صنعت او د حرفت کمال، هغه کمالونه لکه چې څنګه دنیا فانی ده نو هغه کمالونه هم فانی دي، هغه به دغه شانتی پاتې وي، انسان سره بلدار ته منتقل کېدلی نشي. د انسان کمال چې دی نو هغه دی التشبه بالملکوت، چې دی په دې ځمکه باندې وخت تیری نو دی داسې وي لکه د فرشتو په صفت چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. چې دا الله د خبرې نه مخکې کیږي نه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. او دې په دې ځمکوي خود د خیالات چی وی او د افکار چی وی نو هغه د عرش سره خبرې کوي، هغه ډېرې اوچتې اوچتې خبرې کوي. تو مرغ سرایی خورش از خاک بجویی مادر صدد دانبان جمزد منقار. چې دې چې کمدنو په ځمکه باندې ناست دی خود د په ملأ اعلی کې تذکیری کیږي او پارش کې د تذکیری کیږي. دا غي د پاره د پاره مناسب غذا پکار و چې آدم علیه السلام راتون ورته ویل شو اما یاتینکم منی هدا، ہدایت پدرزی. اللہ رب العزت داغی دا پارا دلا تعلیم راولے گو، آغا تعلیم عرشیو دا عرش نراغلیو دا برا نراغلیو، پاغی سر دا انسان دا کند دا جہالتنا او دا کند دا مادیتنا، دا کند دا خواہشاتنا، دا کند دا بہیمیتنا، دا حزیز التدنسنا دے پرواز کولشی ذروت التقدس تا ډیر اوچت مقام تا دې چې کمنو پرواز کول شي او اوچت ځای ته دې رسیدل شي. لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی فرمایي یا بنی طر، اے بچیو والوزا او وجعل جناحیک، خپل وزر وګرځه وسشه قرآن او سنت. هغه اسلامی نظام دا الله رب العزت د طرف نه مختصب شوی تعلیم، هغه تربیت، هغه د وزری دی چې د پاغي باندې ډیر برخیږي. په دې ځمکه باندې به وخت تیر کی په شان د فرشتو باندې، پاغي باندې به وخت تیر کی چې دا به ناسوتی فرښته وي، ناسوتی فرشته به وي، داسې به وي د خاورو نه جوړه فرشته، او دی به دلته وي او تذکرې به په عرش باندې کیږي چې دی د الله رب العزت بره نه راغلی قانون او وحي هغه راوالي او هغه خپله کی او په هغې باندې روان شي.
آغا الله رب العزت دین حنیفی راولېږه. دین حنیفی چې ابتدا د هغې د زړه نه کېده، الا وهي القلب، ابتدا د زړه نه کېده او ښکاره کېده په اندامونو باندې او خورېده په عالم باندې، لیظهره علی الدین کله. هغه دین حنیفی نه صرف رهبانیتو او نه چې کمدنو د مادیت او د خواهشاتو خلافو. هغه دین حنیفی د الله رب العزت را لېږلی شوی دستور او نظامو چې انسان په هغې باندې وخت تېروي، په هغې باندې خپل عقیده برابر کی، په هغې باندې خپل عمل برابر کی، په هغې باندې خپل کردار برابر کی، ټوله زندگی په هغې باندې برابر کی. کاغه د خلوت دی، کاغه د جلوت دی، کاغه د فرد دی، کاغه د اجتماع ده، کاغه د تهذیب دی، کاغه د تمدن دی، کاغه د کور وخت خاندانی او فیملی پلانینګ دی، او کاغه د سیاسی زندگی ده چې ټوله زندگی په هغه نظام او په هغه قانون باندې برابر کی. د الله رب العزت پر علیګلی شوی دین باندې د زړه نه شروع کی. هغې ته زمونږ اساتذه او شیوخ توحید وی چې د زړه تعلق د الله رب العزت سره برابر کی او بیا هغه نظام عمل ته راوځي. کاغه زمونږ تهذیب دی، معاشره ده، زمونږ غم او خادي ده، زمونږ استاسو سیاست او قیادت دی، هغه د هغې د لاندې شي، په هغې باندې برابر شي. دا دین حنیفی معیشت سره تعلق لري، دا دین حنیفی معاشره سره تعلق لري، دا دین حنیفی د معاشرت سره تعلق لري، دا دین حنیفی سیاست سره تعلق لري، دا دین حنیفی عدالت سره تعلق لري، دا دین حنیفی عدلیه سره تعلق لري، دا تعلیم سره تعلق لري، صحت سره تعلق لري، دا قیادت سره تعلق لري، سیاست سره تعلق لري. هیڅ یو شعبه د دینه بهر نه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي وضاحت کو، قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين اسلم وجهك اسلم قال اسلمت لرب العالمين فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني. الله رب العزت ځان حواله کول دا الله رب العزت نظام، دا الله را لېږلی شوی کتاب خپله زندګۍ کې او په عالم باندې د هغې حاوي کول دا دین حنیفي و. د هغې محنت کول د هغې دپاره د دعوت او د تبلیغ او د تنفیذ چې کمدنو خواری کول دا د انسان کمالو. انسان دې له راغلی و دنیا ته، دا د انسان ذمہداري وه. یورپي اقوام لکه څنګه چې شیخ صاحب مخکې وفرمایل هغه یو عزم لرو او یو اراده لرله، اگر چې الحمدلله ثم الحمدلله د علماء کرامو دارنګي د مدارسو د مبلغینو د قرآن کریم د داعیانو او د اشاعت التوحید والسنه د قرآن کریم په دې جمع غفیر او د الله رب العزت د توحید او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت خورولو باندې د هغې هغه پروګرام ناکام دی، د هغې هغه میشن ناکام دی. هغې یو پروګرام لرو، هغې ته یې ویلو حرکت العباده، حرکت الاستیصال، چې موږ به د اسلام صرف نوم پاتې کوو او ان کی کہانی رہے گی کہانیوں میں، افسانہ رہے گی افسانوں میں، صرف یو افسانه بوي، صرف یو کہانی بوي چې خلق بداوي چې پخوا اسلامو، پخوا یو بادشاهو داغه نوم ابو بکرو، پخوا یو بادشاهو داغه نوم عمرو، پخوا یو بادشاهو داغه نوم محمد ابن قاسمو، پخوا به خلکو منځونه کول، پخوا به خلکو د الله نوم اغستو. صرف او صرف کہانی به پاتې شي. د تاریخ په پاڼو کې به د اسلام افسانه وي،
اسلام به نوم وي، اسلام به کردار نه وي، اسلام به صرف لقب وي، اسلام به ملقب نه وي، د اسلام به صرف او صرف نوم وي، او د اسلام کردار گفتار هغه به چې کمدنو ختم شوی وي، صرف کاغذونو کې به نوم پاتې وي، کاغذونو کې به چې کمدنو د هغې تذکرې پاتې وي. هغه د عزم ولرو، په دې عزم باندې هغه هندوستان ته راغلیو. حرکت العباده، حرکت الاستیصال، چې د ویښه منډه اسلام ختمول، د اسلام د عقیدې په ځای غلط نظریات راوړل، د اسلام د تهذیب په ځای غلط تهذیب راوړل، د اسلام د قانون په ځای غلط قانون راوړل. او چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشنګوئی فرمایلی و او دا ویلیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو لا ينقضن عرى الاسلام عروة عروة كل من تقضت منها عروة تشبث الناس بالتي تليها اولاهن نقضا الحكم واخرهن نقضا الصلاة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو دا خبردار شي، اسلام سوکتا سنا په یو ځل هغه نشي اغستلی چې په یو ځل د نه واخلي، خو عروتن عروتن یو کړی به د نه اخلي، په مزه مزه یو حکم یو حکم یو حکم هغه به در نه اخلي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل پکار داوه چې کومه کړی ماته شي نو اخیار سړی د هغې ماتې سوچ کوي چې اسې نه ورپسې بله ماته شي، خو خلق به بی فکر وي، خلق به بی سوچ وي. لکه شیخ صاحب فرمایل تفقه به وینا، نو هغوی به دا ووایي چې یاره د دې باقي فکر پکار دی چې کومه تلې ده هغه خو تلې ده، خو چې دا بله رانه ماته نه کي نو تشبث الناس بالتي تلیها، خلق به بله کړی ونیوي چې کومه ماته شوې ده د هغې فکر به نه کوي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اولاهن نقضا الحکم، اولانه کړی چې ماتئ هغه به د اسلام د حاکمیت ماتئ، د سرکاري محکمونو به شروع کوي او د هغې اسلام به اول ماتئ، چې د هغې واخلي چې کم څوکیدار دی، کم حارس دی، کم چوکیدار دی، هغه وله غافله کی، هغه وله ختم کی، نو بیا مال لوټ کول او خزانه لوټ کول هغه به چې کمدنو آسان وي. اولاهن نقضا الحکم، اولنه کړی چې ماتئ هغه به د اسلام د حاکمیت ماتئ. ابوبکر صدیق الله رب العزت په دې پویه کړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله فتنه ډومبی راوچته شوه او وویلی شو چې موږ زکات نه ورکو، حاکم وقت لا به دا د نبي علیہ السلام حقو او موږ ابوبکر له نه ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اينقص الدين وانا، ابوبکر صدیق فرمایل اينقص الدين وانا حي، دین به ماتیږي، دین به کمیږي او ابوبکر به ژوندی وي، سوال نه پیدا کیږي. انتهایی نرم سړی، انتهایی سختی وکړه، ځکه اولنۍ حمله په سرکاري اسلام شوې وه چې هغوی ویل چې موږ سرکار له او بیت المال له زکات نه ورکو، بالکل یې د زکات نه هم انکار نه و کړی. خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل اينقص الدين وانا حي، دین کې به کمی راځي او ابوبکر به ژوندی وي. ابوبکر وی کنن دا کړی ماته شوه، تر قیامته به دا کړی ژوندی نشي، دا به نن دفن شي او بیا به راوچته نشي. الله رب العزت هغوی په ذریعه باندې د دین حفاظت کو. یورپ هغوی هم د هغه ځای نه شروع کړه چې کوم ځای نبي علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو اولاهن نقضا الحکم، چې اولنی کړی ماتیږي هغه به د سرکاري محکمو ماتیږي، د سرکاري محکمو نه د حاکمیت د اسلام هغه به ختمی. دویم ورپسې به د اسلام د حاکمیت تصور ختمی چې د اسلام د پاره په دې دور کې د حاکمیت حق نشته. نننی دور دا جدا دور دی. زمونږ چارسدی مفتی سے فرمای مد ظله العالی وی خلق دا وی چې هغه زمانه بله وه، اوس ته بله زمانه، بلبل په باغ کې ناسته کوي دغه ترانه. هغوی به دا ښکاره کي چې اساطیر الاولین دا تیر دور سره لګېده، اوسني دور سره نه لګي. اوس په دې کې لږ چینجز پکار دی. اوسنی دور اسلام د دې دور تقاضي نشي پوره کولی. دا ماډرن دور دی او دا کمپیوټرایز دور دی، دا ټیکنالوجیز دور دی او اسلام د دې ضروریات نشي پوره کولی. د خلکو د افکارو نه، د خلکو د سوچونو نه، د خلکو د فکرونو نه
دا غینه به د اسلام حاکمیت وباسي چې اسلام چې کم دنو هغه د حاکمیت سټیج ته نشي تللی اسلام بند کړي په چار دیوالۍ پورې د مدرسې په چار دیوالۍ پورې دارنګ اسلام بند کړي د جمعات په چار دیوالۍ پورې اسلام بند کړي لنډ لنډ تر مړی خخولو پورې یا تر ډولۍ تر راوستلو پورې چې د اصول رسوم د اسلامي او بقای اسلام اگر د دور سره موافق نه دی اقبال ویلو وی خود بدلتے نہیں خوراک کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق مسلمانان بداغی په پروپیگنڈو کې راشي ځان به نه بدلی او قرآن کې به چینجز راولي افکار غامدی هغه چې کمدنو سنت الله بدلی هغه قانون الهی بدلی محرفین د حدیث منکرین د حدیث هغه چې کمدنو کوشش او مهنت کوي چې د اسلام شکل بدل کی او هغه اسلام راولي چې کم د امریکای خوخي او کم د یورپ خوخي کم چې کمدنو د برطانیې خوخي او هغه اسلام هغه را مخې ته کی کوشش کوي او خوارای کوي خو الله رب العزت هر دور کې نبازین د اثر پیدا کړیو علماء دیوبند دا غي حلالي اولاد او دا غي حلالي میشن چلون کی هغه له الله رب العزت اوصاف ورکړیو جذب قلندرانه کردار قاهرانه گفتار دلبرانه هغه له الله رب العزت اوصاف ورکړیو په اسلام باندې مینو او الله رب العزت په اسلام مین کړیو حبب الیکم الایمان كتب في قلوبهم الايمان امتحن الله قلوبهم للتقوى دا غي چې کمندنو دا الله په دین پویومو دا الله په دین عاشقانو هغه له الله رب العزت جذب قلندرانه ور کړو دویم الله رب العزت هغه له کردار ور کړو کردار قاهرانه چې دا غي په کردار کې د الله دینو دا الله رب العزت دین غالب دی لیظهره علی الدین کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې فتح مکه کې و فرمایل چې تحت قدمی موضوع محدثین ذکر کوي نبی علیہ السلام دا نو ویل چې سازاو چې زو چې کمندونو د جاهلیت قوانین ختم کم او د جاهلیت رسومات په ختم کم بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې موضوع بس ختم شو كل شيء من امر الجاهلیت تحت قدمی موضوع دا الله دا قانون خلاف چې کم یو سیزو جاہلیتو کاغا حکم جاہلیتو افا حکم الجاہلیت یبون کاغا عبادت دا جاہلیتو افا غیر اللہ تأمرونی آبدو ایوہ الجاہلون عبادت دا غیر اللہ جاہلتو حاکمیت دا غیر اللہ جاہلتو نبی علیہ السلام فرمائل چاگا موضوع تحت قدمیہ ازما د خود لاندې شو یعنی موهان شو ذلیل شو الله رب العزت هغه خلق لا ورکړو کردار قاهرانه دا غي په عمل کې دا غي په صورت کې دا غي په سیرت کې اسلامو دا غي په صورت کې اسلام دا غي په سیرت کې اسلام دا غي کردار کې اسلامو الله رب العزت ول ورکړو گفتار دلبرانه چاغي کې چې کمندونو ناصحانه انداز د انبیاو انا لکم ناصح امین بغیر د تفسیق بغیر د تذلیل بغیر چې کمندونو د تکفیر نه هغه د الله رب العزت دین خور کړو نه تکفیر نه تفسیق نه تذلیل او د الله رب العزت دین خلقو تورسو داغه د حقیقت نه خبر کړل هغه د علماء دیوبند حقیقی جماعت ترجمان هغه چې کمندونو نن منګ او تاسو پاغي کې ناستو زمنګ مشرانو هغه سره د دې میشن اهمیتو زمنګ د مشرانو په عمل کې دا میشنو زمنګ مشران په دې میشن باندې قربانو هغه دا چې کمندونو خلقو تورسو ذات فکر نه کو د خپل ځان فکر نه کو اگر شیخ سے مدذل العلی قائد محترم ویل ملګرو ته حق امرانه انداز کې ویل چې کپما پس سو کنزل کوي زما د جواب اجازت نشته دا چې کمندونو د انبیاء کرام اخلاق دي دا د انبیاء کرام اوصاف دي د ذات په باره کې هغه تاسو نه کړي هغه سره د میشن غمو د پروګرام غمو هغه د میشن په مخ کې بوزي زمون په ژوند کې الحمدلله هغه قدم واغست چې د یورپ او د برتانیې هغه پروپاګاندا
او د یورپ او د برطانیې هغه پروګرام چې هغه وی چې اسلام به د مدرسې په 4 دیوالۍ پوری وي الحمدلله زمون قائد محترم داغي د بار کولو لپاره مهنت کوي خواري کوي چې دا پروګرام بهر شي سره د ملک د سالمیت نه او د ملک د حفاظت نه هغه خوارای کوي او مهنت کوي زمون کشرانو نه وفاداری غواړي زمون د کشرانو نه اطاعت غواړي زمون د کشرانو نه هغه سره مرسته غواړي که زمون د طرف نه هغه سره چې کمونو مرسته نوي هغه سره وفاداری نوي هغه سره اطاعت نوي او دا هغه په ها کې حامل اول نوي نو کې دې شي په یو محاذ دا هغه په تزل قدم بعد ثبوتها کې دې شي چې هغه وای چې ملګری مرسته نه کوي ما خو یو لوی کار ته اراده کړی و چې زه دا اسلام د سرکار د محکمو نه خلکو را ایستلی دی او زه به د سرکار محکمو ته رسوم او زه به چې کمونو د حاکمیت سټیټ ته رسوم هغه یو عزم کړی دی کا د وحدت المدارس قیام دی کاغه د هغې چې کمونو ځینې اقدامات دي دا زمونږ د کشرانو نه وفاداری غواړي زمونږ د کشرانو نه اطاعت غواړي زمونږ د مشرانو ملاقاتونه هغه د شیخ صاحب خال شیخ صاحب مدظل العالی په انداز هغه ضمیر خرید دي ضمیر فروش نه دي زمونږ مشران الحمدلله زمونږ قائدین الحمدلله هغه ضمیر فروش نه دي د هغې ضمیرونه نه خرڅېږي د هغې نظریې نه خرڅېږي هغې به د نورو ضمیرونه اخلي هغې ضمیر خرید دي هغې نورو ظاهرو له خپل میشن ورکوي خپل پروګرام ورکوي چې موږ د خپلو مشرانو د مشورې تایید وکړو او موږ د هغې اطاعت وکړو الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي